نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور سیدنا لقمان حکیم مواعظ و وصایا منگا بیانول شروع کړو. ابتدا ناغه دعوت ورکړو د شکر انشکر لله ناشکرینه منع کړو من کفر فإن الله غنی حمید او بیا کار شروع کاغه خپل زوی سره خبرې کولې لومبنه خبره د وعظ هغه دا وه چې شرک به نه کوې لا تشرک بالله. موږ مخکې ویلي دي شرک ظلم عظیم دی ان شرک لظلم عظیم. د قصې د بیان مقصد هم دا و چې مسلمانان دی د خپلو اعمالو نه شرکي څیزونه لرې کړي. د مسلمانانو په عملونو کې ډېر څیزونه داسې شته دی تر اوسه پورې چې هغه شرکي دی او موجود دی په دې کې، لیکن دې کې دا سوچ نشته دی چې دا کار د ګناه دی او پرېښودل پکار دي. شرک چونکې لوی ګناه ده، دې وجې نه قرآن مجید په دې باندې ډېر تنقید کړی دی. څومره یې د شرک تنقید کړی دومره یې د بل څه نه دی کړی. شرک نه مسئلې نه رستو بیا د آدابو مسله وه چې د چا اطاعت پکار د مسلمان له، د چا خبره منل پکار دي. هغه د خپل پلار مور خبره منل پکارو. دا د لقمان حکیم د هوښیارتوب خبره ده چې کله یو سړی د الله حق پیژني او دا الله بندگی کوي او هغه سره شریکوي نه څوک، نو هغه له پکار داري چې هغه د خپل پلار مور هم خیال وساتي. څنګه چې مسلمانان شرک کې مبتلا دي نو دارنګې په دې نافرمانۍ کې اکثر خلق مبتلا دي. اکثرو بدبختو ته دا هم پته نه لګي چې زما د پلار د دې خبرې څه حیثیت دی. څوک خو دومره بېلارې شوي دي چې هغوی د هر چا اطاعت کوي تر دې پورې چې که د کفر ورته څوک ووایي نو د هغې اطاعت هم کوي. کله به وي زما پلار دی، کله به وي مور مې ده، کله به وي استاذ مې دی. څوک خو دا حرکتونه کوي او څوک داسې حرکتونه کوي چې د پلار یا د مور څه حق په ځان نه مني. نن خو تقریبا اکثر دغه څیز دی، هېڅوک نه مني حق، نه د پلار تسلیموي او نه د مور تسلیموي. لقمان حکیم د هغه د خبرې په بنیاد کې الله رب العزت د پلار مور حق بیان کړ. هغه نو بیان کړی بلکې الله فرمایل ووصینا الانسان بوالدیه، هغه نه بیانو، زوی ته خپل حق نه بیانو. د دې وجه نه الله هغه حق بیان کو
هلته ما ویلي دا ادخال الهي دی، ته مونږ ادخال الهي وایو. یو خبره د چا روانه وي پکې منځ کې بل څه خبر وشي دغه ادخال وي، دا الله کلامي. ووصینا الانسان بوالدیه دا ادخال الهي و. پلار خو د شرک نه منع وکړه لیکن خپل حق هغه نه بیانو، نو هلته کې الله فرمایل چې وصینا الانسان بوالدیه، او د هغې تفصیل یې مو کو چې د پلار مور خبره به ومنئ، هره خبره د هغې تسلیمه واخ. خو یو خبره ده چې وإن جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، د شرک خبره به نه منئ. دې کې زمونږ اصلاح مقصد ده. ډېر خلق داسې دی چې هغه ګناه کوي نو د هغې وجې صحیح ما ته پلار مور ویلي په ګناه کې د چا اطاعت نه وي، تر دې چې د پلار مور به هم نه وي. که شرک دی او که نور ګناهونه دي په ګناه کې د چا اطاعت نشته. او دا کم خلق چې وایي چې مونږ ذمہ دار یو قیامت پر ورځ مونږ به خلاصو د الله نه، دا دروغ وایي. لا تزر وازرة وزر اخرى، د قیامت پر ورځ یو درونواره د بل چا پیټ نشي پورته کولی. د خلقو دې د دوکو خبرو کې ما نه خلی. الله راضي کې کوشش دا وکړي چې الله رب العزت راضي شي. پاتې شه نور خلق نو هغه پرېږده، د هغې اطاعت کوه، هغه اطاعت چې هغه د الله او د رسول نه تا بار نه وباسي. د پلار او د مور د اطاعت دغه حکم دی. دا یوازې د پلار مور نه دی بلکې دا د هر هغه چا دی چې هغه خالق نه دی. د مخلوق اطاعت به کوې هغې چې هغه تا ته د ګناه نه وي. مونږ کې چې کوم پلاران دي نو هغې د ځان له دا ذهن نه جوړوي چې زه به زوی ته د هر څه وایم دی به هر څه کوي. دا غلط ذهنیت. زوی ته به هغه څه وایم چې په هغې زما رب راځي. زوی ته به د هغې خبرې وینا کوم چې هغه د هغه په وس کې. بعضې پلاران هم روانې کوي، بعضې اولاد رواني او بعضې پلاران رواني. څنګه چې ما وختي وویل چې اکثر اولاد داسې دی نن، خو نن اکثر پلاران هم داسې چې هغه وړې وړې خبرې باندې کوي او د اولاد نه به خفه کېږي. د نه خپله ماضي یې ده، خپلی چې څه کول خپل پلار نیکه سره هغه تېر شوي دي، ده سره چې اوس څه کېږي نو دی پای خفه دی. دا چیز غلط دی. څنګه چې اولاد له فرمان بردار کېدل پکار دي تو دارنګې پلار له هم پکار دي چې هغه د اولاد نه څه مطالبه وکړي. دا ضروري خبره ده. زما خیال نه دی چې دا تاسو چا راورېدلي، ولې دې خیال نه چې پلار مور هر څه چې وایي د هغې ورته اطاعت کوي. د هر څه اطاعت نه وي. د پلار مور دا خبرې اطاعت وي چې هغه د قرآن او سنت مطابق، چې هغه د الله او د رسول د خبرې مطابق، چې د هغې نه خلاف وي. نو مخکې جمعه کې وا حدیث پیش کړو چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د خالق په نافرمانی کې وا د مخلوق اطاعت نه. او ایک مونږه د صحابي واقع هم پیش کړو. قرآن خو هغه خبره وکړه، نه پسې بیا لقمان ویلو د شرک بدی بیانوله چې یا بنیه انها ان تک مثقال حبة من خردل. یو سړي نری غوندې شرک کړی دی، ډېر پټې کړی دی، چرته آسمانونو کې کړی چرته ځمکې کې کړی دی. نو دا د شرک مسله به الله راولي. شرک الله نه معاف کوي. د دې وجه نه د هر مسلمان دا ذمہ داري ده
چې هغه ځان د شرک نه وساتي او که څه شوي نو د هغې د معافي وغواړي چې الله که زما څه عمل کې زما په عقیده کې زما په نیت کې تا ته شرک ښکاره شوي چېرته نو الله زه د هغې نه معافي غواړم. اوس دې نه وروسته لقمان څه کوي؟ لقمان حکیم هغه خپل بچي ته یو درې خبرې کوي. د دې دریو خبرو تعلق د دې بچي دین سره دی. لومبنۍ خبره څه کوي؟ د خیرات میرات خبره نه وي پکې چې خیراتونه وکړه، د نفلونو خبره هم نشته دی. ستا په ذمه چې کوم فرایض دي د هغې فرایضو کې کوتاهي مه کوه. مونځ دا د مخکې نه فرض دی، هغې آدم علیه السلام د زمانې نه فرض و تر اوسه پورې فرض دی. ٹھیک ده، کیفیات به جدا وو، رکعتونه به جدا وو، لستل به جدا وو، لیکن وہ مونځ دا موږ له یو سوچ راکوي. هغه سوچ دا دی چې مونځ که هغه د مخکنۍ زمانې و او که د اوسنۍ زمانې دی هغه مونځ دی. نو که نن مونځ کېږي که حنفي پسې او که شافعي پسې، که د احنافو مونځ دی او که د شوافعو مونځ دی، که د حنبلیانو مونځ دی، خدا دی مونځ د هر چا مونځ دی، دا مونځ دی. نوم د دې نه بدلېږي، ٹھیک ده، طریقه به یې بدلوي. دا هغه سوچ دی چې قرآن پیدا کول غواړي چې مونځ هغې هم کوو، مونځ مونږ هم کوو. د مونځ دپاره هغې جمع کېدل لیکن بانګ نه و پکې. مونځ دپاره به هغې جمع کېدل خو اقامت پکې نه و. مونځ دپاره به هغې جمع کېدل لیکن خپل جماعت کې د جماعت نه بار به یې مونځ نه شو کولی. دا ټول د هغې زمانې مونځونو قرآن مجید تقریبا دا ټول څیزونه ذکر کړي دي، لیکن هغې ته چا دا نه ویل چې دا مونځ نه دی. دا اوس دې دور کې مونږ یو چې یو سړی قایل دی د دې خبرې چې او رفع الیدین پکار دي مونځ کې بار بار کوي دی، څه پابندي خو پې نشته. خو دا کمې چې نه کوي نو دله دا نه دي پکار چې دی هغه ته ووایي چې ستا مونځ نه کېږي. ولې نه کېږي؟ دی که څه چل دی؟ یو سړی آمین بالجهر کوي دی نو هر داسې عمل چې هغه د سنت نه ثابت ته ناجایز دی، دې ته په سپک نظر کتل نه دي پکار. دا قسمه نفرتونه دا هغه خلک خوري چې هغه د دین نه واقف نه وي. حکم چې هوښیاري په دې کې دا ورته وایي چې سنت داري، دا نه وایي چې د فلانکي امام قول ده، سنت داري. دا سنت داري چې وایي د دې مطلب دا دی چې دا سړی په دین ښه پوهېږي، هغه تعالی ترغیب درکوي چې سنت دغه دی. بارکې فرض چې دي لیکن دا نه دي جایز چې سړی وایي د مونځ نه کېږي، او د نه کېږي او د فلاني نه کېږي. د دې لپاره قطعي نص پکار دی، قطعي بیان پکار دی. هغې زمانه کې مونځ و لیکن هغه زمونږ د مونځ په شان خو نه و، لیکن وہ مونځ. نا بچی ته وایي یا بنیا، اے بچولیا. وګوره څومره خوږه صیغه یې جوړه کړې ده، بچې. د واعظ او نصیحت یو طریقه ده چې یا بنیا بچولیا. لومبنۍ خبره دا ده چې اقیم الصلاة، اقامت. د اقامت لفظي معنا ډېره ګرانه ده عربي کې. اقامت کولو ته نه وایي، اقامت دې ته وایي چې یو سړی یو څیز مني چې د هغې اهتمام کوي. اهتمام څه ته وایي؟ د ابتدا نه ذهن کې دا سوچي چې دا مونځ به زه فلانکي ځای کوم، یعنې بارزي بالفرض. زمونږ د خلکو څه کار دی؟ مونږ خو ځان سره
پلو خیڈک کو چې جی لار وای سړی اوږه کېږي بنده که خیال ساتو نو د مونځ خو چا خیال نه دی ساتلی چې زه فلانکي ځای ته ځم زما د ماسپښین مونځ به کوم ځای راځي د مازدیګر ماښام ماسخوتن مونځ به کوم ځای کوو نو که مونږ مونځ اوم کو نو مونځ وشو لیکن دا اهتمام نه دی اهتمام انتظام کولو ته وایي ته به انتظام کې د دې خبرې چې زه به دا مونځ چا پسې کوم کوم ځای به یې کوم دا هغه سستی ده زمونږ چې مونږ ټول ابتدا نه تر اوسه پورې لګیا یو په دې کې نه مشران د دې کوشش کوي چې دا غلطي وباسي او نه کشران دا وایي چې مونږ زده کو خبره دا چا په وهم و ګمان کې نه راځي قرآن مجید افعلو نه دی ویلی چې تاسو د مونځ وکړئ افعلوا الصلاة هغې دپاره لفظ اقیم الصلاة ویلی دی قرآن تاسو ټول وګورئ یقیمون الصلاة وایي یفعلون الصلاة بنئ دا ولې وجه د دې دا چې د مونځ اقامت پکار دی مطلب اهتمام کې تاسو به اورېدلي چې فلانکې د فلانکې مدرسې محتمم دی محتمم چا ته وایي چې هغه انتظام کوي د مدرسې اهتمام کې دا داخلي که نه چې زما د اودس ځای به کمي او زما د مانځه ځای به کمي دا پکې داخلي چې څوک خلک به راځي دي جومات ته دې مدرسې ته استادان به څوک څوکي څه څه به پړاوئ او دا طلبا او طالبات به څه خوري چونکې هغه دې ټولو خیال ساتي د دې وجې نه هغه ته محتمم وي او دې کار ته اهتمام وي قرآن هم دغه الفاظ استعمالوي دا کول نه د مانځه یوازې کول خو یو فعل شه بس دی به خیال ساتي د دې چې زه به مونځ کوم ځای کوم څنګه به یې کوم چا پسې به یې کوم د هغه بچوړي ته آواز څه دی بچوړي ته آواز آئے چې یا بنی اقم الصلاة اے بچوړیا د مونځ اهتمام کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر صحابه کرام داسې دي چې هغه هغې لیږلي وو بهر او ذمه دارۍ یې ورله ورکړې وې چې ته به د خلکو منځ کې فیصلې کوې ته به دا کوې ته به دا کوې یو کس یې لېږه نو هغه ته یې وویل آخر کې چې فلانیه ان اهم امرک عندي الصلاة زما پنځ ستا په ټولو کارونو کې اهم کار چې کوم دی لمونځ زمونږ چې کله غم وشي نو زمونږ خلک جومات ته راځي تاسو به کتلي ډېر خلک زمونږ د معاشره کې داسې دی چا جومات کې مونځ نه کوي مونځ ګزاري لیکن جومات کې نه کوي مونځ کور به کوي څوک به ډېر مجبوري نو پټي کې وکړي اوس خو دا رواج جوړ شوی څوک دکان کې کوي څوک یو ځای کوي څوک بل ځای کوي شرعاً دا مونځونه نه کېږي د دې کارونو لپاره جومات جوړ شوی دی جومات نه بغیر د عذر نه عذر شرعي اعذار ډېر دي هغې نه بغیر بهر مونځ نه کېږي دا یو دوکه د خلقو ته ورغلې ده څوک دکان نشي پرېښودی دکان کې به لګیا شي څوک د دې غاړه کې به لګیا شي څوک به پټي کې لګیا شي دا د مونځ اهتمام نه دی د مونځ اهتمام دا دی چې کوم ځای دې دپاره جوړ دی دا هلته ورسوه پردي کور کې خلک ډوډۍ به تپوس نه خوري دا غیر محتم خبره ده غیر محتم به خبره ده د مونځ دپاره مسجد جوړي بیا د مسجد ځان له یو انداز دی هغه دا چې هر جومات کې ګړی موجودي
کم سړی چې راځي او د مونځ اهتمام کوي نه ګړی ته وګوري چې څه ټایم دی او زمونږ د مونځ څه ټایم دی نو که ټایم یې 15 منټه وي نو دی یو 2 رکعاته نفل وکړي او که نه بیا کښېني نو تاسو څه کوئ 1 منټ نه پاتې دی نفل کوي د دې نفلو څه فایده نشته تا نفل شروع کړل بالفرض یا سنت شروع کړل او اقامت شروع شي بیا وسکه دغلته دې ته مسله غلطه خوله غلطه دا چې مونځ دې پوره کوي حال نه مسله دا نه مسله چې مونځ به پرېږدي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت نص موجود دے پدے باندے حکم موجود دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکرے دا بانگ اقامت تکلے شو غیر سوا بالموز کی نصر دا خلق خبری دا علماء چاو خیر دے او خیر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نکی کم خلق چی اغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول گنی او داغا ہر خبرہ واجب الاطاعت گنی دا داغی دلیل دے دا حدیث چی دے وقت کے منگلہ بل سکول ندی پکار ڈیر صحابہ کرام دا سو چی کلب اقامت شو چاوا نیت شروع کنا پکانو وشتخ ایسا کہہ دو سیدنا عبداللہ ابن عمر نور بیشمیر صحابہ کرام بلکہ یہ سوک بولارو ناغی تبیم خبر گولخ داولے داد احتمام نمانز خلاف تھی لیکن نور سے وجہ نشتہ رہے حکم مون سے قرآن مجید فرمائے لے چا اقیم الصلاة او یقیمون الصلاة تاغی خیال سات البگار تاسو 2 رکعاته یا 4 رکعاته مونځ کې تاسو یې منکار وکړو دې ته کار نه وي عبادت غنئ نو کوي دا زموږ چې کومه طریقه دا بالکل 2 نمبر هم نه رئیس شي نه غلط چیز ده مساجد چې کوم ځای جوړي نو خلک هلته کې جماعت ته ځي حدیث کې واضح راځي کور کې مونځ نه کېږي دا زمونږ نوی نسل ټول دی مصیبت کې اخته دی بلستان کې پټي چې کله بانګ وي بس مونځو کې بیا سملیخ دا غیر شرعي طریقې دي تکلیف کوي که ته بیمار هم یې نو جماعت ته ځه که داسې بیمار یې چې تللی شې نو لاړ شه او که نشې تللی نو بیا ټیک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار ہو 3 ورځې هغه مسجد کې مونځ نه دی کړی یو ورځ لږ ښه ملګرو ته یې ویل جماعت کې مونځ ته اراده مې ده ملګرو ویل ښه 2-3 کسان یو ځای شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په 2 کسانو لاس کې خود جماعت ته لاړ نو څنګه لاړ ورجلاه تخطان الارض خپې ورپسې راښکې شوې په ځمکه باندې خطونه راښ کړل که سړی دومره بیماری چې ګرځېدی نشي یا کور کې څوک نه دی وږي مونځ دا خوی لرې کې دا ګنده خوی دی غلط خوی دی چې سړی بغیر د شرعي عذر نه کور کې لګیا دی او مونځونه کوي دا د مونځ د اهتمام خلاف خبره نو مساجد مارس کو مساجد زمونږ جوړي پکار رائے چې مسلمان سړی جماعت ته په وخت ځي او په وخت چې لړ شي نه بیا لومړني صف کې کښېني زمونږ د خلکو دا لویه مسله ده چې دی جماعت ته راشي نو دی به نور ته ناست وي کله به یو ځای کې وي او کله بل ځای کې نور نه څه جوړی لومړني صفونه خوشې پراته وي دا د اهتمام خلاف چیز ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د خلقو ته د ثواب پته وی چې څومره ډېر ثواب دی نو دوی به په لومړني صف باندې خسڼی اچو راتلل به نو خسڼی به اچو
چې په لومبني صف کې به څوک کیني. دا زمونږ غلطۍ دي د هغې څیز په باره کې چې مونږ وایو چې هغه په مونږ فرض دی. فرض دی نو زمونږ د طبیعت مطابق نه دی فرض. څنګه چې الله د هغه رسول وایي نو هغه شان دی فرض دی. همدې ټولو څیزونو ته هغه اشاره کوله چې یا بنیه اقیم الصلاة، اے بچوړیا د مونځ اهتمام کوه. اهتمام وکړه. مونځ کول نه مطلب، د مونځ اهتمام کول مطلب دی. د مونځ اهتمام کې دا خبره هم ده چې سړي باندې 5 مونځونه دروازې فرض دي. نو دی د خپل لباس پاک ساتي، هغه مونځ اهتمام دی. د خپل مونځ سامان د سره یې، ټوپۍ د سره یې. دا نه چې بې ټوپۍ ګرځي. بې ټوپۍ ګرځېدل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دي. دا خو چې کله فرانسیسیانو او یورپیانو د مسلمانانو ملکونه قبضه کړل نو مونږ کې 2 جرمونه راغلل. یو جرم ګیره خریل او دویم سرتور ګرځېدل. مسلمانانو دا کار نه کوي. دا د ډېرو غلطو خلکو رسم دی چې مونږ کې چلیږي. دا پرېږدئ دا سوزونه. عامو حالاتو کې هم دا نه و چې سړی سرتور ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سرتوره چېرته نه دی ګرځېدلی. مونځ نه بار هم نه دی ګرځېدلی. په سر به یې خامخا څه شی و، یا و پټکې و یا به ټوپی و. او ټیکې داسې حالات به راتلل چې نه به نشته ورسره، غربت یې دی، اغستی نه شي، نه دی بس. خو چې کله اغستی شو نو بیا سرتور نه ګرځېده. زمونږ خلک ځانه مسایل جوړ. د بعضې خلکو مزاج دا دی چې هغه سرتور ګرځي. جامې به 1 نمبر اغوستي خو سرتور به ګرځي. سر کې لارې اړولي، تیل باندې غوړ کړي، تیل ته وهیږي هر وخت. دا علامت دی چې مونږ فلاني یو، مونږ فلاني یو. دا غیر شرعي طریقه ده. امام البانی رحمت الله تعالی علیه د دې دور لوی عالم تیر شوی دی، وفات شوی دی رحمت الله تعالی علیه. هغه یو کتاب کې لیکلی دی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت نه دی. دا پہچان جوړول ځان له ګناه دی. دا غلط پہچان دی چې بې ټوپۍ ګرځه زه فلانی یم، ته هېڅ نه یې. دا د مونځ اهتمام دی چې ستا ټوپۍ د تا سره وي، ستا لباس د تا سره پوره وي. ترې جومات ته ځې په ټایم باندې. او بل دا چې جومات کې مسلمان تنګېږي نه. مسلمان په جومات کې نه تنګېږي. جومات کې ټایم ډېر اخلي. کوشش دا کوي چې جومات ته راځئ وختي، ځای ته رستو. دا د اهتمام خبرې دي کوم چې لقمان حکیم خپل بچی ته خول. یا بنی اقم الصلاة، تے بچوړیا د مونځ اهتمام کوه. اوس په دې کې دا نه خول چې د سهار مونځ یادوم که ماسپښین که مازدیګر که ماښام که ماسخوتن. بس چې مونځ دی د هغې اهتمام به کوې. هېڅ مونځ به نه پرېږدې او جمع سر به پړو پرېږدې نه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما زړه دا غواړي چې یو کس ته ووایه چې اذان وکړي، بل کس ته ووایم نو هغه اقامت وکړي، بل کس ته ووایم نه مخکې شي. او زه وګرځم په دې مدینه منوره کې او چې کوم بېدینه خلک جومات ته نه ایتلي چې دا ټول اوس وځوم. بیا وفرمایل چې دې کې به ډېرې زنانه هم داسې چې د هغې به د میاشتې تکلیف وي، د هغې د وجې هغې ته د الله حکم دی چې مونځ مه کوه. د دې وجې نه ما منې کوي. و نه زما اراده ده چې دا خلک اوس وځوم. دلته یو سوچ دی، یو سوال دی
هغه سوال به موږ ته استاد محترم رحمه الله کو چې دا کم خلک منځ نه کوي په جماعت کې او کور کې لګیایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا خلک مسلمانانو که منافقانو مدینه کې چې کوم پراپر خلک دی خو مسلمانان دي دا دراصل هغه خلق یادوي چې هغه بغیر د شرعي عذر نه په کور کې لګیا دی لمونځ کوي دا ډېر لوی مصیبت دی ډېر لوی ضرر دی دا نه دي کول پکار و د مونځ اهتمام کول سیدنا لقمان حکیم رضی الله تعالی عنہ خپل زوی ته په نورو خبرو کې دا لومبنۍ خبره کړې ده چې اقیم الصلاة د مونځ اهتمام وکړئ په حدیث کې خو بعضې مونځونه داسې راغلي دي چې د هغې ډېر اهمیت دی لکه مازدیګر تاسو ګورئ نو په جومات کې به دوه درې مشران نور به ټول څه کوي چېرته به تلي نو هېڅ چېرته نه تلي لاړې نه کېږي اوس دی مونځ هغې کوي چې د مونځ ټایم خراب شي خو دا د مازدیګر ټایم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی چې د هغه د مازدیګر مونځ ضایع شو جماعت کې ضایع شو نو فإنما وطر أهله وماله دی هم تباه دی او مال دولت هم تباه دی زمونږ خلک غم کوي چې یاره جي دا پیسې به څنګه ډېروم داسې ډېرېږي که نه ته خپل رب کور ته راځه او رب سره رابطه مضبوطه کړه ته ګوره چې ستا ژوند بدلېږي که نه بدلېږي زمونږ د خلکو مصیبت دا چې مونږ خپلې تجربې منو لیکن د الله او د هغه د رسول احکام نه منو دا غلطي ده د الله او د رسول حکم تسلیم کړئ هغه دا چې څه هغې ویلي هغه وکړئ او چې څه هغې نه دي ویلي هغه پرېږدئ تکه خبره ده بس دا د لقمان حکیم لومبنۍ خبره ده پاتې شي نورې دوه خبرې به انشاءالله آینده جمعې نه کوو اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين Allah